السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مونږ لایو راغلی خو څه مشکل پکې و، دوه ملګري اډ کول ډېر زیات ضروري دي. وځي سیده که خیر دی، سیده ونیسه راشه لایو راشه. आवाज اوریدلې و اسیم دا دی ایکسپټ کا اسیم به ډېر لوی کمال دی د پېښور سیاسي ورکر دی او د هغه نه به پوښتنه کوو. زه نه غواړم چې کم سیاسي خلک وي دا منډې ترډې چې وایي بس موږ سره السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. اسیم بھائی आवाज السلام علیکم طاہر بھائی. جی جی بالکل لازم. واہ اسیم بھائی څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ جوړې الله کرم دی. تاسو څنګه یې؟ ټیک ټاک یې؟ لاري ده زما आवाज تکلیف دی اسیم صفا دی؟ بالکل تاسو आवाज بالکل کلیر دی. تاسو आवाज مزیدار دی. اسیم بھائی د سجن وړاندې ډېر شکریا ادا کوم. الله دې عمر درکړي او زما ستاسو ځوانان ډېر زیات زړه ته نږدې وي او زما همیشه داسې دعا وي چې ستاسو غوندې کې ځوانان را پیدا شي او د داسې خلکو سره ودرېږي چې چا څوک اواز نه اوري. اسیم بھائی پهله سره خپل تعارف د کوم ځای سره تعلق ساتي، سیاسي بیک ګراوند هم ساتي، نو لږ را سره خپل تعارف وکړئ. زما اسیم عصمت نامه ده او پېښور کې پاتې کېږم. حلقه زما PK 78 ده او څنګه چې تاسو خبره وکړله نو په صحیح معنو کې چې ووایم نو ریل هیروز تاسو یې. تاسو طاهر بھائی زه د ډېر ټایم نه ګورم چې تاسو کم قسم لا اکټیویټیز دي هغه ډېر کم خلک کوي. هغه منسټران هم نشي کولی چې کم قسم لا اکټیویټیز تاسو د پښتنو دپاره کوئ. د ټولو مخکې پښتانه به یو طرف ته کې انسانیت دپاره کوئ نو هغه په ریل الفاظ او په ریل معنی کې چې کوم دی نو هغه ډېر زیات اپریشیټډ دي. مطلب دا دی چې هغه کار چې حکومت په میاشتو کې نشي کولی هغه طاهر بھائی چې کوم دی نو هغه صرف او صرف په هفتو کې وکړي. نو زه ټولو مخکې شکریا ادا کوم چې تاسو اویس بھائی ایشو چې تکړه کو. تاسو د اویس بھائی ایشو نه و چې تکړه نو مې بي ډېره زیاته مشکله به وه چې نن اویس بھائی چې کوم دی نو د هغه کم مسله چې کومه وه نو هغه به په دومره اسانه حل شوې وه. بلې پوښتنې راځم. ماشاءالله بیک ګراوند ما ستاسو لږ ډېر کتلی دی پروفایل باندې ښه فالوورز هم لرئ، سیاسي منډې ترډې هم ډېرې سیوا دي او د خپلې پارټۍ سره د خپل لیډر سره د یو لیونتوب د حده پورې مینه کوئ، د هر حده پورې تللی یئ. دغه شانتې اویس هم و چې دا ما لیدلی دی. دا خو زه ګوایم چې په الیکشن کې هر څیز خپل پرېښی و منډې ترډې وهلې. دا ستاسو نه یو وړوکې غونډې کې سوال کوم، یوازې اویس نه دی. اویس له خو زه ما ویډیو کړه، ما ول اواز ورکړو. داسې زرونو خلک دي نوجوان چې کوم دو یوت وایي چې یوت زموږ پاور دی، دغه یوت چې کوم دی د دو د وجې نه به موږ مخکې ځو، دا یوت سره به پاکستان ترقي کوي. داسې یوت چې کله دو ته په الیکشن کې دی حکمرانانو ته یادي، داسې یوت بیا دو ولې اګنور کېدلی؟ نور ورکرز به موږ ته پته نشته، هغو ته زموږ وس یا هغو موږ ته نه دي را رسېدلي یا زما کیمرا خوا نه ده رسېدلي. نو د سیاست په دغه الیکشن کمپین کې ورته دا ورکرز تاسو ورته هغه نه پس دا خلک ولې اګنور کېږي؟ بالکل طاهر بھائی ستاسو چې دا خبره کوم وکړه نو دا 100% پر ریالیټي باندې زمونږ په پولیټیکل چې کوم سیستم دی په پاکستان کې دا د دې ډېر غټ فیلیر دی. دوی ورکرز دوی ته هغه ټایم یادېږي چې کله د دوی خپل ذاتي مفاد وي. ذاتي مفاد داسې چې مطلب دا دی چې کله یو د دوی الیکشن وي نو دوی ته ورکر یاد وي، ورکر دوی ته نږدې وي، ورکر اینی ټایم دوی ورسره په رابطه کې وي. خو چونکې الیکشن تیر شي او د الیکشن نه مخکې د دوی چې کوم زمونږ کینډیډیټس وي د دوی چې کوم د ورکر سره هغه دیلي هم وي، خو چې څنګه الیکشن ختم شي اچانک بس د دوی پته نه لګي چې کوم هغه سوچ او هغه فکر او هغه کم طریقې سره ناسته پاسته هغې کې ډېر حده پورې چې کوم دی نو بدلون راشي.
نو دا یو خبره ده چې دا ډېره غټه مسله ده زموږ په دې سیسټم کې او دا سیسټم چې کوم دی بهر تاسو ګورئ یورپین کنټریز کې هغوی چې څومره پولیټیکل ورکر دي هغوی انتهایي هغوی ته په عزت په نظر سره ګوري هغوی یو ورکوټ ادنا ورکر کوم چې دي هغوی یې نه لیپس کوي خو چونکې دلته کې ورکر لکه د ټیشو پیپر استعمالي خبره څنګه چې تاسو وکړله مطلب دا دی چې زه به زما کیمره د چاته ونه رسېږي یا زه چا له اواز اوچت نه کړم نو څه د هغه به کار نه کېږي هم په دې حوالې سره مونږ تاسو د دې لپاره ویډیو جوړه کړه مونږ د فاینانس منسټر سره چې په بله ورځ ملاقات وشو نو مونږ به دا خبره وکړله چې د ده زه مطلب د ده خو طاهر بی اواز اوچت کو د ده خبره چې کوم ده نو د ستاسو طرف ته راورسېدله په سوشل میډیا چې کوم دی کم کم 4-5 لاک کسانو د دوی هغه سټوري واورېدله خو چونکې داسې ډېر خلک شته دي چې هغه د طاهر بی ته نشي رسېدی هغه ما ته نشي را رسېدی هغه نور تاسو ته نشي رسېدی نو د هغه مریضانو به څه کېږي د دې به څه حل وځي مطلب دا دی چې 28-29 لاک روپۍ دا ډېر غټ اماونټ دی دا به دوی څنګه د دې بیمارۍ او د داسې نورو مسلو دپاره دوی ایډجسټ کولی شي بېګا اویس بی باندې اچانک چې کوم دی نو د هغې طبیعت خراب شو نو هغه مونږ الارش ته بوتو نو الارش کې بیا مونږ سره یو ملګری ډاکټر تاج نو هغه د دې بیا ټیسټونه وشو نو مونږ بیا د ډي ایم ایس سره ناستو نو ډي ایم ایس چې کله د دې دغه رپورټس راغلل رپورټس یې وکتېدل نو چې د ده بیماري وکتېدله نو هغه داسې شوک شو چې ویرېده چې دا خو ډېر ایکسپنسیو بیماري ده او دا خو ډېر ایکسپنسیو علاج کېږي به د دې دا به څنګه نو موږ ورته بیا د ستاسو ویلې چې یار د دپاره چې کوم دی نه هغې ویډیو کړې ده او د دې ته کافي ډېر حده پورې ریسپانس ملوم شو نو هغه بیا ډېر ریلیکس شو ډېر خوشحاله شو مطلب دا دی زه د ده دپاره خو اواز اوچت شو داسې ډېر نور بیماران شته دي هغې دپاره به څوک اواز اوچت کوي نو مونږ دا بیا خبره لرم چې د منسټر صاحب سره هم خبره وکړه نو هغې دا وویلې چې یاره انشاءالله زه به کوشش کوم چې دا کم بیماري چې دا د دې باندې چې کم دی نو فاینانشلي د دې دپاره مونږ بجټ وباسو او وزیر خزانه به حیثیت دا زما ذمہواري ده چې انشاءالله را روان بجټ کې زما به کوشش وي چې زه پکې چې کوم دی نو د دې بیمارۍ دپاره څه ناڅه فنډ مختص کړم عاصم بھائی زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او زما د الله نه دعا ده چې هر سیاسي ورکر زما د سیاست سره تعلق نشته دی نه زه د چا سپورټ کوم او نه چا اختلاف کوم چې کم سړی ښه کار کوي سپورټ کوم چې کم سړی غلطه کار کوي زما فرض دی چې په هغې باندې زه خبر وکړم خو زما دعا ده چې هر سیاسي ورکر الله تعالی ستاسو په شان جوړ کړي د هغې مین وجه دا ده چې ما په دغه ویډیو کې ښه کافي تنقید کړی خو موږ سختې خبرې کړې وې تاسو هغه ښه په کولاو زړه باندې اخیستی تاسو چې کله سټډي کو تاسو ته پته وي چې یاره دا غلطي په مونږ کې ده دا زمونږ په لیډرانو کې ده زمونږ په مشرانو کې ده او بیا تاسو فرنټ ته رالی هغه خپل مشرانو ته ودرېدئ چې بھئی دا کار غلط دی دا خو اویس دی نن سبا زما سره کیدی شي سبا زما د بل سیاسي رور سره کیدی شي نو زه تاسو ډېر زیات اپریشیټ کوم تاسو ډېره مننه ده کوم د الله نه مې دغه دعا ده چې هر سیاسي ورکر چې په پټو سترګو باندې زنده وي چې کم ښه لیډر کې هغه ته زنده باد وي ډېر غلط کار کوي که نه دا نه چې یاره به زما لیډر دی زه ورته زنده باد وایم زه ورته کوم نو په غلطه کې هم سپورټ کوم نو زه تاسو شکریه ادا کوم وروره الله د عمر درکړه ډېره مننه په ټچ کې به یو او د اویس طرف نه زما چې څونه هم فالو دي ټول طرف نه تاسو شکریه ادا کوم طاهر بھائی یو دوه خبرې کول غواړم نور جی پلیز د څومره چې ملګري دې وخت کې ګوري زه دې ته یو میسج ورکوم یو پیغام ورکوم چې څومره پولیټیکل ورکرز دي هغه ایکس وائی زیډ بلونګز ټو ایوری پارټي چې د کوم پارټۍ سره تعلق لري زه دې خپل ورکرو ته وایم چې کوم عام ورکرز دي زما د اویس غونته عام ورکرز دي زه هغوی ته ریکویسټ کوم چې کاینلی پلیز د خپل حق دپاره ودرېږئ د خپل حق دپاره د دې پارټیانو دا ګورئ دا د دې کې چې دا کم خلک دي دا کم اپر خلک دي دا ګورئ مونږ خلکو ته لاندې ډېر په کم نظر سره ګوري دوی مونږ لکه ډېر بېوقوف ګڼي چې دا ډېر بېوقوف خلک دي او دوی مونږ سپورټ کوي هغه په مخامخ خو څه نشي ویلی په مخامخ خو راشي غاړه م راکېر سو خو چونکې شاته دا خلک مونږ مخکې نه راپرېږدي زه دې خلکو ته دې ملګرو ته چې څنګه مونږ چې زمونږ عام کم ورکران دي دوی ته ریکویسټ کوم
چې پلیز کایندلی سټینډ فور یور رائټس د خپل رائټس لپاره ودرېږئ. هغه به څنګه ودرېږو مونږه؟ هغه به مونږ داسې ودرېږو چې دوی چې د خپل مفاد دپاره راشي زمونږ سینیر لیډرشپ نو آل پارټي کانفرنس راوغواړي سټیجز باندې د یو بل دا زه په تنقید نه کوم خو دا زه غواړم چې د دې اصلاح وشي او زمونږ په دې سیستم کې چې کوم دا یو غلط عادت دی چې دا وځي او دا سیستم څنګه غونډه کې عام ورکر دپاره چې یو غریب او عام ورکر هم مخکې لمړیانو ته ورسي ځکه چې یو عام ورکر د یو عام پولیس ډېر ښه طریقې سره هغه هیلپ کولی شي. دا الیټ چې کوم طبقه ده دا یې نشي کولی. دوی څه خبر دي د غریب د لایف نه، دوی څه خبر دي د غریب د کور نه چې د غریب په کور کې بل لاشي د میاشتې نو هغه سره څومره فکر وي. د غریب په کور کې د میاشتې د ماشوم فیس راشي هغه سره وي، هغه د راشن دپاره څومره فکرمند وي. نو دا خو دی خلکو ته د عام زمونږ غونته خلکو ته پته چې دی سبا اسمبلیانو ته لړ شي هلته کښېني نو دوی به په بهتر انداز سره د حل روباسي. اوس چونکې غټ الیټ خلک دي نو هغوی خو په انډسټریانو دپاره، هغوی خو په غټ غټ پروجیکټو دپاره، هغوی خو په غټ غټ څیزونو دپاره کار کوي. زمونږ لاندې غونته خلکو دپاره دا یو واحد عمران خان دی چې هغه سره لږ د احساس شته، باقي چې څومره دي نو هغې سره هیڅ احساس نشته. نو خبره دا کوم د ټولو ملګرو ته چې د خدای دپاره راغونډ شئ، دا فیورټیزم نه وځئ، د پارټي د هغه نه وځئ او یو اجتماعي سوچ وکړئ. اجتماعي سوچ مطلب چې راځئ راغونډ به شو، ټول به یو شو او یو میټینګ به وکړو، یو آل پارټي کانفرنس راوغواړو او هغې کې به موږ ټول ورکر یو شو او دا فیصله به وکړو چې مونږ څومره ورکر یو، چې کم لاندې ورکر یو، چې کم غریب ورکر یو، مونږ له به خپل حق راکوي. خپل حق داسې چې په کله ټیکټ تقسیمیږي نو ټول امیر خلکو له ټیکټ ورکړي. غریب چې کله ما خپله د پارټۍ دپاره ټیکټ دپاره اپلای وکړله 50,000 روپۍ مې ورکړلې، زه مخکې نه ځم نور که نه، خو مطلب دا چې داسې ډېر خلکو هغې کې بیا څه وي چې مطلب دا دی د فاینانشلي حیثیت څه دی، د سره ګاډي څه دي، د سره ګارډ څه دی، مطلب دا څیزونه کاونټ کیږي. نو دا نه وي پکار. اسیم بھائی ستاسو خبرو نه مخکې کېږم وروره چې ستا د خبر سره 100% اتفاق لرم. کوم چې ورکرز دي د ایم ان اے ایم پی سره صرف ته مو خوشحالي سیلفي منسټر فیسبوک ته مې ورکړه چې ټوډے ود ایم ان منسټر پرایم منسټر تندر د سپیاني پیدا نه ورکړي څنګه چې اسیم وي چې د خپل حق ته پاره ودرېږي. ووټ ته ورکړی که نه کوڅه ګرځېدلی دی ورته چې پلان کې له ووټ دی ویلي چې پلان کې له ووټ ورکړي چې دی پرایم منسټر شي یا د زموږ ایم ان اے ایم پی شي نو هغه سیلفیانو ته مه خوشحالېږئ. د هغه خپل حق غواړئ راشه به موږ په کوڅه کې دا غریب سړی دی دوی سره مرسته وکړه به زموږ دا مسله ده دا مسله ده دغه کې چې دو ناس هم زما ستا په ووټ ناست دي دا په بل څه نه دي ناست دا زما ستا په ووټ ناست دي. نو کاینلی دغې سیلفیانو ته وباسئ سیلفیانو زه دا نه یم خو صرف دغې پورې ورسره تعلق مه ساتئ چې یاره ټوډے ود ایم ان اے او ټوډے ود ایم پی او ټوډے د اسمبلی او وټ ایور دغسې مه کوئ. د خپل حق دپاره تپوس کوئ. جی اسیم بھائی طاهر بھائی دومره غیسته خبره م ورته وکړه که نه چې دا کم ګوري. یاره زه وایم طاهر بھائی چې د دې نه بله غټه خبره نشته. زه دوی ته ریکویسټ کوم بینګ ا ورکر چې څنګه زما مطلب ما کتلي دي په مونږ تیر شوي دي. طاهر بھائی چې کومه خبره وکړه ملګرو د خدای پر رب مې د قسم وي پر رب مې درته قسم وخوړو د رب نه غټ قسم بل نشته. دا خبره حقیقت ده. د خپل لیډرشپ سره د خدای خاطرو کې د دې سیلفیانو نه روزئ. دا سیلفیانې چاله هېڅ څه فایده نه ورکوي. زه سیلفي بازم په فیسبوک ورکړم نه زه صرف ځان له دوکه خلکو له دوکه ورکولی شم خپل ذات له خپل ضمیر له دوکه نشم ورکولی. بالکل اسیم بھائی په اخر کې سردا خبره یې د اویس تاسو پرون تللی وای د اویس سره فاینانشل منسټر سره ملاقات شو بیا د کې پی کې سی ایم سره ملاقات شو آلموست دغه فند چې کوم دی ماشاءالله سره دلی 7 لک روپو کمې پکې دی. تاسو سره پرون فاینانشل منسټر کوم وعده کړی دی چې په دې ورځ دوه کې به وشي تاسو څه خارج دغه وعده به پوره شي دغه یاره هغې مونږ ته وویلې داسې چې مطلب دا دی زما هغې تیمور بھائی چې کوم دی دا څومره ملګري ګوري کېدای شي چې د دې څه ملګري هم وي او دا پیغام هغې ته ور هم رسوي.
نو هغې مونږ ته ده وویلې چې مطلب ماشاءالله هغې ډېر ښه دغه نه تعلق لري. نو هغه ما ته وویلې چې ګورنمنټ په لیول باندې خو مونږ سره داسې ثوابدیدي فنډ یا څه داسې څیزونه نشته. دې صرف دا څیزونه صرف د ګاړو اخیستېدو دپاره شته، خو لکه د داسې نورو څیزونو لپاره نشته. ویلې چې یاره زما واتساپ ګروپ دی او زه به یې چې کوم دی نو هغې کې ورکړم او انشاءالله هغې کې ما سره ملګري شته چې زه پر امید یم چې هغې کې به هغې څه هیلپ وکړي. اني هاو خو هغې مونږ ته 2-3 ورځو کې څه ریسپونس را نه کړو، نو بیا انشاءالله پروټیسټ یا قسم زمانه خبره نه هېرېږي عاصم بھائی. ګورې د اویس بھائی تاسو نه شاید خفه شي، ستاسو مشران دي، تاسو باندې تړلی، خو زمانه خبره نه هېرېږي. زه به دوباره راځم. زه به د خپل کشر سره ولاړ تر نه، دا یوازې د اویس خبر نه ده، داسې زرونه خلک دي که نه، نو دا چې دا خلک نه شي او دا ستاسو فرض دی پیشا ورکړي او ډېرې منډې تړلې والي دي او ډېره منډه تړم نوره به ورسره هم وایي، خو چې چېرته زه په ذهن کې دا را نه شي چې یاره مونږ سیاسي واده وکړه 2-3 ورځې. ما ته 2 وعدې معلومې دي، زه خپله تل یم، د دې ټولو سره زما دا سر دا مازغه نه دي، دا مې خراب شوي دي. ما ته 2 وعدې زما ته پته دي چې 2 وعدې څنګه، خو زما نه هېرېږي نه. نو الله دې وکړي چې کوم لوز یې ساو سره کړی دی، کوم فنډ چې ریمینینګ دی چې هغه دوی ته زر تر زر ارینج شي، ځکه بیمار دی او الله دې نه کړي، الله دې نه کړي ځوان زلمی هلک دی چې دوی لا زر تر زر وشي او دی روغ شي د خیره سره. بالکل زه دې ته وګورئ څومره ینګ زمونږ ورکر دی او څومره خدمات یې دي، څومره منډه تړلی والی ده. مطلب که داسې د ستاسو خپل رور وی یا د ستاسو خپل بچی وي نو تاسو به دا داسې پرېغوستی وي، دا به تاسو طاهر ته پرېغوستی، دا به تاسو سوشل میډیا ته پرېغوستی وي. د ستاسو خبره چې مطلب دا دی داسې ورکران دغه شي بیمار شي نو ولې بیله به بیا موږ په فیسبوک منډې وو، په فیسبوک به خواریانې کوو او د دوه منډه تړله دې پورې چې الیکشن وګټي په ثناء الله پکچر وباسه. هغه ویډیو مې نن کتله، نو دا مشران دی ولکه د خدای تعالی د پکچر بدل وباسي، دا پکچر وباسه. هغه ویډیو شاید تاسو کتلی عاصم بھائی، تاسو د خیبر ایجنسی څخه ملګری سلیکټ شوی دی او هغه ویډیو اویس تا کتلی ده. عاصم نه ده کتلی، عاصم ته به زه فار ورکړم. عاصم بھائی یو ملګری ځان سره بل اډ کوه، الله دې خوشحاله کړه، ډېره مننه ستاسو د وخت او ټایم په ټایم باندې به رابطه کوو انشاءالله. طاهر بھائی زه د ملګرو په وړاندې باندې یو تاسو ته به یو ریکویسټ نه یو تاسو ته به یو دعوت درکړم چې څومره ګوري نو زما د طرف نه طاهر بھائی ته سپیشل دعوت دی چې هغه زمونږ کور ته راشي او مونږ له یو 10 منټه راکړي انشاءالله چې کوم زمونږ نور چې کوم فیکټ خبرې دي نو هغه چې مونږ لکه په مخامخ باندې کینو نو هغې باندې چې تاسو طاهر بھائی ستاسو غونته کې سوشل میډیا اکټیویسټ چې کوم د لکونو خلکو د زړونو آواز دی چې تاسو په دې ایشوز باندې خبرې وکړلې او دا سیسټم د ستاسو ګوره طاهر بھائی دا کیږي با خو چې د ستاسو غونته خلک په دې باندې آواز وچتي زه سره ولاړ دا هغه ټول سوشل ورکر زما زړه دړ کې چې کله دا سیاسي کمپین کېږي، دا سیزونه زنده‌باد مرده‌باد پالې کېږي، دا واړه واړه زوی هم ټوپک ډېر اخیستي، زه ډېر خفه کېږم. زه په دې خوشحالېږم چې خلکو کې شعور راځي، خو ما ته پته لګي چې د دې غریبانو مستقبل څه دی. کورسو ته پیوځه والله په واتساپ چې دا بیزي میټینګ کې مې سملا کې پلا کې ډنګ کې دیټس اټ هغه نه باندې سم نه نو دې خلاف مې وعده کړې د مخ کې ورو خپل زور طریقې سره چې د سیاسي ورکر د تیشو په شان دونې استعمال چې خپل مطلب ته ان شاء الله به دې باندې ضرور کار کوم. سیم به یو بل ملګری اخلم، الله دې خوشاله کړه، رابطه وسو. ډېر مننه سیم، جزاک الله خیر. لازم سره سیم به یو ډکړه اویس اسیم به ورګي اسیم بھائی زموږ سره منډه تړل والا اسیم بھائی او ماجد خټک دا زه سپیشلی شکریا ادا کوم دا د یو منې په سر خبر شوی د کیس باندې او زه پرسنلی ډېر شکریا کوم. زموږ سره شهید اقبال په دې شامباد نه السلام علیکم ورحمت الله. ارشد به आवाज درځي زما. السلام علیکم. بالکل طاهر وایي تاسو आवाज راځي. تاسو ښه ارشد به ښه ارشد به د خپل تاسو دا کمپین شروع کړی دی د بلډ لپاره دا هغې کې دا ویورس کوم دي د هغې باره کې تاسو خپلې خبرې وکړئ پلیز. طاهر بھائی دا موږ په 2017 کې چې کوم دی نو د خپل یو نیټورک شروع کړی د بلډ ډونیشن سوسایټي پاکستان په نوم باندې
او زمونږ پروګرام ان شاء الله دا دی چې په هر د هر ډیسټریکټ او هر تحصیل په سطح به زمونږ کوارډینیټر یو خپل ټیم وي او چې څومره تعلیمي ادارې دي څومره یونیورسټیز دي نو په دې کې به زمونږ باقاعده کوارډینیټر یو هغوی سره به 100 200 300 کسانو خپل ټیم وي او دی به چې آن د سپاټ چې کوم ځای کې د بلډ ایمرجنسي نو دی به ویت ټیم کوارډینیټر به دی خپل ټیم سره رابطه کوي او ان شاء الله دی به ځي او آن دی سپاټ په چې کوم چاته ضرورتمند وي نو هغه ته به بلډ ورکوي. ارشد بھائی دا ته احساس س پیج وی آی ډی وی ناغم مینشن کې دا کم ملګری چې دا ټیم نه ارشد بھائی زما سره دی ویډیو کې ټیګ نو تاسو د پروفایل ته تللی شئ. ارشد بھائی تاسو سو پیره ما هم ویل اسلام آباد کې وی سره د پیشنټ لاړ شي نو په منډه ته بلډ دی ارینج کړي دا غیم زه ډیره شکریا دا کوم زه غواړم چې پوره پاکستان کې چاته د بلډ ضرورت وي نو ارشد بھائی سپورټ کوي دی تاسو سره ان شاء الله منډه ترلوي خپل څه ویب سټ وی یا پیج هغه مینشن کړئ ارشد بھائی دلته پلیز. دا طاهر بھائی په فیسبوک باندې زمونږ پیج دی بلډ ډونیشن سوسایټي پاکستان او زمونږ اپلیکیشن هم جوړ دی بلډ اپلیکیشن هم جوړ دی په پلی سٹور باندې چې کوم دی نو لړ شي نو بلډ ډونیشن سوسایټي پاکستان کولی کی نو زمونږ چې دی نو خپل اپلیکیشن جوړ دی د دې نه علاوه زمونږ ویب سایټ هم دی www.bdsp.org.pk. ډېر مننه ارشد بھائی زموږ دعاګانې سره دي دا کوم نیک کار چې تو کې الله دې تعالی په دې کې استقامت درکړي زموږ دعاګانې او همیشه ستاسو سره وروره. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. جزاک الله خیر. دا زموږ سره ارشد و اویس بھائی که آخر کې بیا چاره سره منډه تړله ولې په دې کیس کې د هغو باره کې څو خبرې کې بالکل کولی شي. په دې کې زموږ سره ماجد خټک دی طیبه ده فیمیل له پېښور نه اشفاق دی چې هغه زموږ دا میټینګ هم ارینج کړی و د فاینانس منسټر سره او فاینانس منسټر زموږ سره دا وعده هم وکړه فرض که بل څوک قریب داسې بیماریږي پلاسټیک انیمیا والا دا خبر به زه اسلام آباد کې د خان صاحب سره ډسکس کوم زموږ دغه کوشش هم و چې دا کوم مسله چې دی پلاسټیک انیمیا والا ځکه چې زما نه وروسته یو 3-4 کسان داسې بیماران شوي زما نه وروسته یې کچ اختر نه وروسته بیماران شوي دي هغه وفات شو هغه ما په پرسنلي خپلو سترګو باندې ولیده په هغې زه ډېر خفه وم موږ د فاینانس منسټر سره پرسنلي ما هم دا خبرې کړلې موږ ته بس ملاقات شوی دی ما ورته هم دغه وویل چې دغه شانتې دا کسان ترې مړه شوي دي د دې بیمارۍ نه کاڼډې دا خبره خان صاحب سره ډسکس کوي چې دا ثوابدیدي فنډس کوم ریموو شوی د کې پی کې نه هغه دې واپس کړی شي او په دې کې زه خپل ملګرو هم شکریا ادا کوم 8 میاشتې ما 8 میاشت د بیمارۍ ټول زما سره ولاړ دي عارف دی محمد دی اختر دی فواد دی عطاالله دی مدثر دا ټول زما سره ولاړ دي د ډېر وخت نه او زما سره منډې تړلې وي او زه د خپل ایم ان ایم پی ایم شکریا ادا کوم هغه خپل لیپټ چې دی هغه زما دپاره وکړه خپل منډه تړلی وواله شکیل خان هم وواله جنید اکبر هم وواله پیر مصور صاحب هم زما لپاره نن ښه ایفټس کړي د هغه نه زه دغه نن وسرالم او هغه هم ماته وایي چې نور کسان سره هم زه رابطې کوم انشاءالله چې ستا علاج به زر ته زر سی ایم ایچ راولپنډي کې سټارټ شي او زه هم فاینانس سیکرټري تیمور جګړه صاحب ته هم دا پیغام ورکوم چې موږ سره کوم وعدې کړي د هغه دې هم پوره کړي او خان صاحب ته دا پیغام خامخا ورسوي. بالکل دا اویس خبره چې دا یوازې د دو خبره ده دا بیماري ډېره زیاته ایکسپنسیو ده او د دې لپاره ضرور فنډ پکار دی څوک به چا درد ته وردېږي چې موږ سره مدد وکړي چې موږ د دې علاج وکړو د هغه ټولو مشرانو چې اویس سره منډه تړلو والا خاص کر ستاسو دا کوم ملګري چې ما یې زه ستاسو شکریا ادا کوم ستاسو د وجې نه زموږ په اواز کې طاقت جوړ شي دغه مشرانو ته ولیږي بیا زموږ د دې سهولت سره دا مشران همیشه مې ویلي چې دا سیاسي ورکران د دو قدر کوئ ځکه چې همدغه کورسو ته تاسو هم د داسې ځوانانو د وجې نه تللی د دو وجې نه دا سیمبۍ دل د وجې نه نور چې څونه خلک دي د هغو د وجې نه او داسې ورکران تاسو ضایع کوئ زما نه د یو پارټۍ سره اختلاف شته زه همیشه هغه خبره چوتوم زه یې اپریشیټ کوم هم زه اوس د هغې سره زمونږ ایم ان ای صاحب یا ایم پی ای صاحب چې ورسره کوم منډه تړله ولې هغه زه یې اپریشیټ کوم زما دو سره ذاتي هېڅ مشکل نشته خو زه په دې خفه کېږم چې یاره یو سیاسي ورکر څوک اګنور کوي او د دې سیاسي ورکر ورسره ډېرې منډې تړلي نو په هغې باندې مې زړه ته خفګان راځي خبره نیمه زمانه ستغه شوې په ویډیو کې یا اوس د هغې زه بخښنه غواړم خو بیا به هم راځم که چېرته دوی سره کې مې وعدې شوي دي هغه پوره نه شوې نو زه بیا هم راځم په دې کیس باندې به دوباره خبره کوم ستاسو د ټولو ملګرو ډېره مننه چې دونه ساعت موږ ته کېناستئ زموږ خبرې مې واورېدې خپل طاهر خان روله اویس جان له ورکړي اجازت السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.